ښوونځی ستاسې په کور کې. د سپېڅلي او مهربان رب په نامه السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپاړ کې یم. د درس موضوع مو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط د نفران دندې، همدارنګه د پښتورګو دندې او پاتې موضوعګانو باندې بحث کوو. راځو د نفران دندو ته. موږ نفران په تیر درس کې لوستی و چې نفران چې کوم دی دا د پښتورګو ساختماني او وظیفوي واحد دی چې په هر پښتورګي کې شمیر تقریبا 1 نه تر 1.2 میلیونه پورې دی او مختلفې برخې درلودلې. یو چې کوم مثال بومن کپسول و، پراکزیمل ټیبیو، ډسټل ټیبیو، لوپ اف هینلې او د ټول چې کوم دی د دې په واسطه باندې د وینې تصفیه صورت نیسي او د بدن هومیوسټازس ترسره کوي. راځو اولې وظیفې ته د نفران. اوله وظیفه چې ده د وینې تصفیه ده. په بدن کې چې کله مونږ په بدن کې میټابولیزم صورت نیسي نو دغه د میټابولیزم په نتیجه کې یو چې د اوبه جوړیږي، بل چې د کاربن ډای اکساید تولیدیږي، همدارنګه ترڅنګ انرژي تولیدیږي. دغه انرژي چې کوم ده دا بیا په مصرف باندې رسیږي. خو اوبه چې یو اضافي ماده ده دا هم څنګه کیږي وینې ته راځي، ترڅنګ چې کوم دی ځینې نور مواد لکه امینو اسیدونه تجزیه کیږي، د هغې څخه امونیا ازادیږي. دغه ټول چې کوم دی اماین ګروپونه دا ټول چې دی وینې ته راځي. یا چې مونږ ځینې دواګانې اخلو، دغه ځینې دواګان چې دا په وینه کې پاتې کیږي نو دغه وینه کنټامینیټ کوي یا ککړه کیږي. نو د دې پښتورګو د نفرونونو وظیفه دا ده چې دغه بیکار او فاضله مواد څنګه کیږي دا فلټر کوي او د فلټریشن په صورت کې دغه بیکار او فاضله مواد د وینې څخه جدا کوي. وینه چې کوم ده بیرته دوباره د افرنټ ارټریول په واسطه چې راغلي افرنټ ته داخلیږي او د افرنټ نه بیرته وځي او دغه بیکار او فاضله مواد چې کوم دي دا د پراکزیمل ټیبیول نه لوپ اف هینلې ته، لوپ اف هینلې نه چې کوم دی ډسټل ټیبیول ته ځي او د ډسټل ټیبیول نه بالاخره کولیکټینګ ډک ته، کولیکټینګ ډک نه چې کوم دی بیا د کلیسونو او بالاخره چې دی د پښتورګو هغه پیلویک یا هویزي برخې ته راځي او دغه ځای نه د حالبینو په واسطه مثانې ته او د مثانې له لارې د بدن څخه څنګه کیږي اطراح کیږي چې په دغه ډول باندې څه کوي د وینې تصفیه صورت نیسي. دوهمه وظیفه یې چې ده دا اوزمو ریګولیشن دی. اوزمو ریګولیشن څنګه صورت نیسي؟ موږ وایو چې په وینه کې د اوبو همدارنګه او حل شوو موادو د اندازې ثابت ساتلو ته اوزمو ریګولیشن ویل کیږي. نو دغه اوزمو ریګولیشن دا هم څنګه کیږي؟ دا د پښتورګو په واسطه باندې د نفرونونو په واسطه باندې صورت نیسي. هغه څنګه؟ موږ تاسې که چېرته په غذا کې په زیات اندازه باندې اوبه واخلو یا په زیات اندازه باندې سوډیم کلورایډ مالګه واخلو نو دغه مالګه او دغه اوبه چې په بدن کې اضافه کیږي دا د پښتورګو له لارې څنګه کیږي؟ اطراح کیږي. که چېرته په زیات اندازه باندې اطراح نشي نو په بدن کې پاتې کیږي او بالاخره مختلف اعراض او علایم ورکوي. نو دغه پښتورګي څه کوي؟ که موږ زیات اوبه واخلو نو زیات اندازه باندې اوبه چې تاسې واخلئ دغه اوبه څنګه کیږي؟ دا د پښتورګو یا د کډنې په واسطه باندې بیرته څنګه کیږي؟ دا په یورین یا په تشو بولو باندې بدلیږي او دغه یورین چې کوم دی دا اگزیټ کیږي یا د بدن څخه څنګه کیږي؟ خارجیږي. او که چېرته زموږ بدن داسې یو وخت راځي چې موږ اوبو ته اړتیا لرو خو دغه اوبه باید موږ نشو پیدا کولی یا مثال یو روژه وي یو انسان په هغه وخت کې چې کوم دی د تندې سره مخامخ کیږي خو دا چې د اوبو ته اړتیا لري خو اوبه د بهر محیط څخه نشي اخیستلی. نو په دغه وخت کې پښتورګي څه کوي؟ د نخامیه غدې په واسطه باندې نخامیه دا چې افرازي ADH انټي ډایروټیک هارمون یا د ادرار ضد هارمون او دغه ادرار ضد هارمون راځي دا په نفران په ټیبیولونو کې بیرته د اوبو دوباره جذب سبب ګرځي. نو بیرته نه پرېږدي چې دغه یورین جوړ شي یا تشې بولې جوړ شي، هغه بیرته دوباره جذبوي تر څو زموږ په بدن کې دغه د اوبو کمبود چې کوم دی دا څنګه کیږي؟ دا نارمل یا ثابت وساتي. چې دغې عملیې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي آزمو ریګولیشن. که اوبه زیاتېږي د بدن څخه اطراح زیاتېږي، که سوډیم زیاتېږي په یورین کې چې د سوډیم اطراح زیاتېږي. همدارنګه که چېرته موږ سره د اوبو اندازه په بدن کې کمیږي یو طرف نه سوډیم جذب دوباره صورت نیسي او بل طرف نه څنګه کېږي؟ د اوبو دوباره جذب صورت نیسي چې په نتیجه کې دغه اوزمو ریګولیشن پراسس ترسره کېږي. درېیمه مهمه وظیفه چې ده هغه چې د یوریا فارمیشن یا د یوریا جوړېدل. مونږ او تاسې چې کله امینو اسیدونه یا پروټین واخلو نو دغه پروټین په بدن کې په امینو اسید باندې بدلیږي او د امینو اسید په ترکیب کې چې کوم دا یو شی موجود دی اماین ګروپ موجود دی. اماین دغه د اماین ګروپ چې کوم دی دا د
ډي اماینیشن عملیې په واسطه چې په ځیګر کې صورت نیسي. دغه د ډي اماینیشن عملیې په واسطه باندې د امینو اسید څخه جدا کیږي او بیا دا څنګه کې بالاخره په چی باندې بدلیږي؟ په یوریا باندې بدلیږي. یوریا باندې څه وخت کې بدلیږي؟ دغه اماین ګروپ راځي د کاربن ډای اکساید سره یوځای کیږي او چې کاربن ډای اکساید سره یوځای شو څه جوړي موږ سره؟ یوریا جوړي. او دغه یوریا چې کوم ده بیا د بدن څخه څنګه کیږي؟ اطراح کیږي. که چیرې دا په بدن کې ذخیره شي نو مختلفې ناروغۍ لکه مثال د جوړونو درد، مختلف بندونو دردونه پکې رامنځته کیږي. نو دغه یوریا څنګه کیږي؟ دا د بدن څخه اطراح کوي. یعنی یو بله وظیفه چې د یوریا فارمیشن یا د یوریا جوړېدل. په هغه صورت کې چې کله موږ پروټین اخلو، پروټین امینو اسید دی. امینو اسید چې کوم دی دا د جګر په واسطه د ډي اماینیشن عملیې په واسطه باندې ترې اماین ګروپ جدا کیږي. دا د کاربن ډای اکساید سره یوځای کیږي او د کاربن ډای اکساید سره یوځای کېدو په نتیجه کې په چی باندې بدلیږي؟ په یوریا باندې بدلیږي. څلورمه وظیفه چې د یورین فارمیشن، د تشو بولو جوړېدل. موږ تاسې چې روزانه اوبه اخلو، یعنې مثال 2 لیټره، 3 لیټره، 4 لیټره، 5 لیټره اوبه چې روزانه موږ څکو، نو دغه اوبه چې بدن ته لاړ شي دا یو اضافي اوبه دا باید چې د بدن څخه څنګه شي؟ اطراح شي. نو دغه پښتورګو دغه نفرونونه چې کوم دي دا څه کوي؟ دا فلټریشن صورت نصیب کوي او د ورځې تقریبا چې کوم دی 180 لیټره څه کوي؟ فلټریشن کوي. 180 لیټره. نو د 180 لیټره فلټریشن داسې نه کېږي چې دغه څومره فلټریشن شوی دی ټول به د بدن څخه خارجېږي، بلکې د دې څخه 1 نه تر 1.5 پورې یا تر 2 لیټره پورې په ځینې خلکو کې فرق کوي چې کوي دغه تشې بولې جوړېږي او دا له بدن څخه څنګه کېږي؟ اطراح کېږي. یعنې دغه اضافي اوبه دي په دغه تشو بولو کې کیدای شي چې د یوریا اندازه هم وي پکې، همدارنګه سوډیم کلوراید وي پکې، پوټاشیم وي پکې وغیره نور شیان ټول پکې موجود وي. ځینې دواګانې به پکې موجودې وي او دا بیا د تشو بولو په شکل باندې له بدن څخه څنګه کېږي؟ اطراح کېږي. د حالبینو په واسطه باندې مثانې ته راځي. کله چې په مثانه کې ذخیره شي، یعنې مثانه تر 300 ml پورې ظرفیت لري. د هغې نه وروسته چې مثانه کې ذخیره شي او یو څوک چې کوم دی دغه احساس وکړي چې باید تشې بولې وکړي، هغې نه وروسته چې کوم دی دغه یورین له بدن څخه اطراح کېږي. د بدن دفاع یا امیونټي مونږ وایو چې د انسان بدن د مختلفو شیانو په مقابل کې د خارجي عواملو په مقابل کې په دوه ډوله باندې دفاع صورت نیسي. دلته یو چې کوم دی اختصاصي دفاع ده یا ورته سپیسیفیک امیونټي ویل کېږي، سپیسیفیک امیونټي، او بل چې کوم دا نان سپیسیفیک ده یا غیر اختصاصي دفاع ده. په سپیسیفیک امیونټي کې موږ سره چې دي 2 کرښې دي. په لومړنۍ کرښه کې چې موږ لولو یو میوکس ممبران دی او بل چې دی سکن یا پوستکی دی. راځو اول سکن ته بیا میوکس ممبران باندې خبرې کوو. په غیر اختصاصي دفاع کې دلته سی په غیر اختصاصي دفاع کې چې پوستکی دی، دا پوستکی د بدن تر ټولو یو غټ یو لارجسټ ارګان دی او موږ غیر اختصاصي دفاع داسې تعریف کوو چې هغه دفاع ته ویل کېږي چې د ټولو میکروبونو یا د ټولو شیانو په مقابل کې وي. مطلب دا چې مشخص نه وي که دا بکټیریا ده، دا وایرس دی، دا پرازیټ دی، دا فنجیان دي، دا چې نور شیان دي، بلکې د ټولو په مقابل کې دا دفاع کوي. نو دغه سکن دا پوستکی چې زموږ بدن د سر نه تر پښو پورې ټول پوښلی دی، دا چې دی لارجسټ ارګان آف د باډي دی، یعنې د بدن تر ټولو غټ غړی دی. په دې کې څه په دې کې چې دی موږ سره سویټ ګلینډ موجود دي، سویټ ګلینډ، او دغه د سویټ ګلینډ یا د خولو غدوات چې کوم دي دا چې افرازي، دا خوله افرازي. په خوله کې یو انزیم دی چې هغې ته لایزوزیم انزیم ویل کېږي، لایزوزیم انزیم. د دې انزیم وظیفه دا ده چې کومې بکټریاګانې، کوم مایکرو ارګانیزم چې د بدن د سطحې سره وصل کېږي، نو د دغه لایزوزیم انزیم په واسطه باندې د هغې دغه سیلوال ماتېږي، حجروي دیوال یې ماتېږي او بالاخره خپل ژوند له لاسه ورکوي او نه یې پرېږدي چې د پوستکي لارې بدن ته څنګه شي؟ داخل شي. بل میوکس ممبران یا مخاطي غشا ده. مخاطي غشا یا میوکس ممبران چې کوم دی دا زموږ د بدن داخلي ساختمانونه چې کوم دي د اکثره پوښي، لکه هاضمي سیستم نیولی د خولې نه تر معقده پورې، همدارنګه چې کوم دی تنفسي سیستم شو، کارډیواسکولر یا د زړه او د رګونو سیستم شو، دا ټول داخلي برخه چې دا د میوکس ممبران په واسطه باندې څنګه ده پوښل شوې ده. یعنی کم برخې د بدن چې د خارجي محیط سره په ارتباط کې دي هغه د میوکس ممبران په واسطه پوښل شوي. یو لکه جینټل یا تناسلي سیستم کې هم میوکس ممبران شته.
میوکس ممبران سره چې کله مواد مخامخ کیږي یا چې د مایکرو ارګانیزم مخامخ کیږي نو دغه میوکس ممبران یو ماده افرازي چې هغه عبارت له میوکس څخه یعنی یو چسپناکه ماده ده او دا نه پرېږدي چې دغه وایرس بکټریا همدارنګه چې کوم دی پرازیټ فنجي دا د بدن داخلي برخو ته انتشار وکړي. مثال په ډول باندې که چېرته یو بکټریا یا وایرس چې دی پوزې ته داخلیږي نو د پوزې له لارې بیا باید سږو ته لاړ شي او په سږو کې بیا هغه ناروغي تولید کړي. خو کله چې دا پوزې ته داخلیږي بیا چې کوم دی ټراکیا ته ځي په دغه ځایونو کې څه کېږي د هغې په مقابل کې دغه میوکس یو چسپناکه ماده دلته پرته ده او دغه ماده چې سریښناک خاصیت لري نه پرېږدي چې دغه میکروب داخلي محیط ته لاړ شي. نو دغه سره چې وصل شي وروسته چې کوم دی د ځینې ریفلکس میکانیزمونو په واسطه باندې دا بیرته بهر ته غورځول کېږي یا چې کوم دی معدې ته ځي او په معده کې د HCl تیزابو په واسطه باندې له منځه ځي او ټوټه کېږي. که چېرته مایکرو ارګانیزم د پوستکي او مخاطي غشا څخه تیر شو او داخل ته لاړلو نو په دغه وخت کې د غیر اختصاصي دفاع دوهمه کرښه شروع کېږي. څومه کرښه؟ دوهمه کرښه، یعنې هغې ته چې ویل کېږي سیکنډ لاین. په دوهمه کرښه کې څه کېږي؟ لومړی چې دی په دوهمه کرښه کې موږ سره التهابي ځواب رامنځته کېږي. چې رامنځته کېږي؟ انفلیمیشن یا التهابي ځواب. انفلیمیشن څه ته ویل کېږي؟ وګورئ که چېرته زموږ دغه پوستکی د یو چاقو یا چاړه یا د مرمۍ په واسطه باندې ولګېږي او کټ شي نو پوستکی چې کټ شو دلته کې لومړنۍ کرښه له منځه لاړله نو میکروب یا ارګانیزم چې کله د بدن د داخلي برخې ته لاړ شي نو په دغه وخت کې دلته کوم زخمي شوي حجرات دي دلته کې څه افرازېږي؟ هسټامین افرازېږي. هسټامین او هسټامین چې دا یو کیمیکل میډیټر دی. هسټامین څه کوي؟ دغه ساحې ته چې کوم دی څه کوي؟ یو د دې ساحې ته د WBC او د وینې د انتقال دغه سرعت زیاتوي، بل طرف ته دلته کې وازو ډایلیشن کوي، دغه رګونه پراخوي. نو په نتیجه کې په دغه ځای کې د التهاب علایم رامنځته کېږي، یعنې سوروالی وي په دغه ساحه کې، پړسوب وي په دغه ساحه کې او درد په دغه ساحه کې رامنځته کېږي. زیات اندازه WBC دلته راځي تر څو کوم انتان دلته داخل شوی دی او هغه انتان که هر یو شی دی، که بکټریا ده، که وایرس دی، که فنجي دی، که پرازیټ دی، د هغې په مقابل کې جنګ ترسره کېږي او بالاخره څنګه کوي؟ له منځه وړي. په سیکنډ لاین کې دوهمه خبره چې کوم دغه چې دی هغه حرارتي ځواب دی. کله چې مایکروب بدن ته داخل شي او د ده په مقابل کې WBC چې وکړي جنګ شروع کړي، یعنې یو طرف ته مایکروب دی او بل طرف ته ورسره چې یو ځای شو WBC یو ځای شو، نو په دغه وخت کې دلته کې کیمیکل میډیټر افرازېږي لکه هسټامین په شان هغه چې د انټرلیوکین 1 انټرلیوکین 6 TNF او همدارنګه انټرفیران په نامه باندې دا چې کله افراز شي نو دغه کیمیکل میډیټر چې کوم دی دا په وینې له لارې چې کوم دی مرکزي عصبي سیستم ته ځي او په مرکزي عصبي سیستم کې چې تنبیه کوي د تبې مرکز چې هغې ته کور ټمپریچر ویل کېږي، کور ټمپریچر سنټر. کله چې دا تنبیه کړي نو زموږ نارمل تودوخې درجه څومره ده؟ دا تقریبا 29 ده که نه، 29 سانټیګریډ ده. دغه تودوخې درجه به مثال 29.5 یا 29.3 یا 29.4 چې هر څومره وي دغه تودوخې درجه اوچتېږي. کله چې تودوخې درجه اوچته شوه نو تبه رامنځته کېږي. ځینې مایکرو ارګانیزم په لوړ تودوخې درجه کې خپل فعالیت ته ادامه نشي ورکولی او په دغه میکانیزم باندې څه کوي؟ دغه د مایکرو ارګانیزم دغه تکثر او د دې دغه د ډسټرکشن یا د تخریب مخه نیسي. په سیکنډ لاین کې دریمه خبره چې کوم ده هغه WBC دی. WBC یا ورته لیوکوسایټ هم ویل کېږي. لیوکوسایټ نارمل اندازې چې کوم ده فرق کوي. ځینې کتابونه لیکي چې دا د 7,000 نه تر 11,000 پورې دي، ځینې لیکي چې د 15,000 نه تر 10,000 پورې دي، خو مختلف ډولونه باندې لیکي. په یو میلی لیټر کې چې کوم دی په وینه کې دومره اندازه ده. WBC په دوه ډولو باندې په عموما کې موږ ویشو. یو ته چې کوم دی ګرینولوسایټ ویل کېږي. ګرینولوسایټ په ګرینولوسایټ کې چې دی 3 شیان شامل دي. یو چې دی نیوټروفیل دی، بل چې کوم دی بیزوفیل دی او بل چې دی ایزینوفیل دی. په اګرینولوسایټ کې بیا یو مونوسایټ دی
او بل لیمفوسایډ دي. مونوسایډ چې کله د وینې څخه حجراتو ته لاړ شي یا انساجو ته لاړ شي بیا ورته مایکروفیج ویل کیږي. مایکروفیج یعنی مایکروفیج په حقیقت کې چې د مونوسایډ دي. لیمفوسایډ بیا په خپله په دوه ډولونو باندې ویشل کیږي. یو ته ټي لیمفوسایډ یا ټي سیل ویل کیږي او بل ته چې کوم دی بي لیمفوسایډ یا بي سیل ویل کیږي. دغه ټي سیل بیا خپل ډولونه لري او بي سیل بیا خپل ډولونه لري. نو اول چې ساحې ته راځي چې راځي دا نیوټروفیل راځي. دا چې کوم دی د ډبلیو بي سي تقریبا 50% جوړوي، ډېر زیات دي. او دا چې دا فرسټ لاین ډیفینس کې برخه اخلي. یعنی کله چې په یوه ساحه کې یو میکروب چې کوم دی لومړنۍ کرښه کراس کړله او بدن ته داخل شي، لومړی هلته کې نیوټروفیل راځي او نیوټروفیل د هغې مقابل کې څه کوي؟ جنګ کوي. دغه نیوټروفیل ته مایکروفیج هم ورته ویل کېږي. مایکروفیج یعنی کوچنی بله کوونکی. دا چې 3 نه تر 4 یا 10 پورې چې کوم دی مایکرو ارګانیزم چې دی بله کوي، له منځه وړي او بالاخره په آخر کې دا هم له منځه ځي. خو مایکروفیج چې کوم دي دا بیا چې دا په زیات اندازه باندې مایکرو ارګانیزمونه یعنې تر 100 پورې مایکرو ارګانیزمونه د یو مایکروفیج په واسطه باندې اخیستل کېږي. او دا چې دی کیدی شي چې خپل ژوند له لاسه ورنکړي. په ځینې ځایونو کې تر کلونو پورې چې دی دا ژوندي پاتې کېږي او د بدن په مختلفو برخو کې مختلفو نومونو باندې یادېږي. لکه مثال په جګر کې د کفر سیل په نوم باندې یادېږي، په سږو کې د الیولر مایکروفیج په نوم باندې یادېږي او دغه شان مختلفو نومونو سره څنګه کېږي؟ یادېږي. بلې په سیکنډ لاین کې چې کوم دی هغه پروټین دي او دغه پروټین چې کوم دی دې ته کمپلیمنټ سیسټم ویل کېږي. کمپلیمنټ سیسټم. کمپلیمنټ سیسټم ځکه ورته ویل کېږي چې دغه د بدن د دفاعي سیسټم ځینې برخې څنګه کوي؟ بشپړې کوي، کومې چې نیمګړې پاتې وي. او دا تر اوسه پورې چې پیژندل شوي دي د C1 نه تر C15 پورې چې کوم دی دغه په نوم باندې یادېږي. یعنې C1 کمپلیمنټ 1 نه تر کمپلیمنټ 25 پورې دي. نو دغه پروټینونه څنګه کېږي؟ دا چې کله د میکروب سره مخامخ کېږي هغې په مقابل کې څنګه کېږي؟ دا فعالیږي او بالاخره چې کوم دی ځینې چې کوم دی اپسونایزیشن کوي او ځینې نور چې دی مختلفې عملیې سرته رسوي او بالاخره دغه میکروب له منځه وړي او د دفاعي سیستم سره څه کوي؟ مرسته کوي. بل راځو لیمفاتیک سیستم ته. لیمفاټیک سیستم هغه سیستم دی چې په دې کې د لیمف مایع چې کوم د جریان لري. دې سیستم لومړی غړو ته راځي چې په دې کې کوم غړي شامل دي. په لیمفاټیک سیستم کې چې کوم دی یو چې دی سپلین دی، بل چې کوم دی لیمف نوډ دی او د لیمف نوډ تر څنګ چې کوم دی لیمفاټیک ویسلز دي. لیمفاټیک ویسلز دغه ساختمانونه چې دی یو ځای کېږي او لیمفاټیک سیستم جوړوي او په دې کې یوه مایع چې کوم دی انتقال لري چې هغې ته لیمف ویل کېږي. او لیمف چې دی دا یو بین النسجي مایع ده د دې په واسطه. او دا یو کم دوران دی؟ دا یو خلاص سرکولیشن دی، اوپن سرکولیشن یا خلاص دوران دی چې دغه لیمف مایع د انټرسټیشل فلویډ کې د انټرسټیشل ټیشو کې چې پراته ده دغه مایع راغستل کېږي. دغه مایع د لیمفاټیک ویسل په واسطه باندې لیمف نوډ او همدارنګه د لیمف نوډونو په واسطه باندې بیرته څنګه کېږي؟ د وینې دوران سره یو ځای کېږي او د وینې دوران له لارې بیا بیرته دوباره چې کوم دی بیا هغه ساحو ته انتقالېږي. یو اوپن سرکولیشن دی، خپلې لارې ته یې دغه ورکوي. خو د دې تر څنګ چې لیمف مایع انتقالوي یو بله وظیفه هم سرته رسوي، هغه چې د ډیفینس یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع هم ترسره کوي. ځکه چې په دې لیمفاټیک سیسټم کې موږ سره چې د کم ډبلیو بي سي شامل دي، یو چې د ټي سیل دي او بل چې دی بي سیل شامل دي. چې د ټي سیل وظیفه بېله ده او د بي سیل وظیفه چې دی موږ سره بېله وظیفه ترسره کوي. بي سیل چې کوم دی په پلازما باندې بدلېږي. کله چې په پلازما سیل باندې بدل شي بالاخره چې جوړي؟ انټي باډي جوړي. انټي باډي یا په اے بي سره ښودل کېږي. دې کې چې کوم دی یو آی جي جي ده، بل چې کوم دی آی جي ایم ده، بل چې کوم دی آی جي اے ده، آی جي ای ده او بل چې کوم دی آی جي ډي څخه عبارت ده. دغه امینوګلوبولین چې کوم دی دا بیا د بیټا سیل په واسطه باندې جوړیږي او همدارنګه ټي سیل څه کوي؟ ټي سیل د میکروبونو په وژلو کې مرسته کوي. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په پاک رب مو سپارم. خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.